أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. دا سورة یوسف بحث نمبر آیت مبارک تے او د دې لسمې پاره دا سلورم رکوع دا آیاتونو مبارکه مونږ کوم بیانو نه دا زمونږ د درس شپږشتم نمبر درس ته ترجمه دا ده واسأل القرية التي او سوالک د کلی او د کلی د خلقنا التي اغکلی كنا فيها چې مونږ پاغي کې موجودو والعير التي او تپوسو کده قافله والنا التي اغ قافله اقبلنا فيها چې مونږ پاغي کې راغلیو وإنا لصادقون او بشک مونږ خامخا رښتینیو. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام او فرمایل بل سولت بلکې خیسته کړي دي لکم تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امرا یو کار فصبر جمیل بس صبر خیسته دی یعنی زما کار صبر خیسته دی. عسى الله شاید چې الله تعالی ان یأتینی راتللو کی ما تا بهم پدغی زامنو باندې جميعا ټولو باندې انه بشک الله تعالی هو العلیم اغه ډیر زیات پوهه دي زما په حالات باندې الحکیم د حکمت خاوند پر کارونو کې حکمتونه ای. د آیت مبارکه ترجمه شو واقعا دې تر ورسېدا چې کله بنیامین یوسف علی السلام ځان سره پاتې کو د ډیر کوشش کو ځان سره بونتلو دی مشوره وکړه يهودام په غزې باندې پاتې شو زنظم رونو ته وی تاسو لاړ شئ رونه لاړل پلار ته وای چې پلارا بنیامین چې کوم نه غلا وکړه دا غلا د وجنه غیر شو اغال د پاتې شو امون رالو یعقوب علیہ السلام هو سره خبره نه منله نو دی وته وی واسأل القرية التي سوالك القرية التي دای کلینا د کلینا سوال نکیږي بلکې د اهل قريهو نه سوالک د کلی والا خلقو نه سوالک كنا فيها چې مونږ پاغي کې و دا واقعال ته کم ذکر اعلی سوک اولېګا پته به ولګي ته مونږ باندې دا کم بدګماني کوي دا کم تهمت مونږ باندې ولګېدو دا بخکار شي او صفا بشي سوک اولېګا پته به ولګي والعير التي او دا اغه قافله والا نه تاسو کا التي اغه قافله اقبلنا فيها چې مونږ پکې راغلیو وإنا لصادقون بشک مونږ رښتینی یو مونږ په دې دعوه کې رښتینی یو مونږ په دې وخت کې رښتینی یو چې بنیامین سره مونږ سند کړي هغه مونږ نه وجلې دي نه مور کړي بلکې هغه ته بادشاہ پاتې کړي دي. اوس دلته دا مسله راوځي چې کله یو انسان یو ځای کې گیر شو تهمت په ولګېدو بدګماني په راځي او هغه کار د کړي نه وي په کار کې دی په حق دی د خپل بدګمانۍ د لري کولو لپاره د تهمت د ختمولو لپاره د صفای کول شي څنګه چې دی وکړه او د دې تایید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث مبارک نم چې کوم نه ناراضي بخاری شریف او مسلم شریف کې دا حدیث مبارک دی او تفسیر معرف القرآن هم نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې جمعات کې ناشته یو ګډ کې دی
صفیه رضی الله تعالی عنها امهات المؤمنین وسره ده. یو دوه کسانو په نظر ولګېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لری نه आवाज وکړو چې دا زیم او دا زما سره صفیه د زما بیبي ده. هغه دوه کسانو وی اے د الله رسوله تاسو باندې بسو غلط ګمان وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه بلکې شیطان د انسان پر رګ رګ کې سرایت کوي. نو شاید چې دا شیطان د انسان زړه کې شوبه واچي. دیو جن ما صفای وکړه چې ګوره ما سره بل څوک نه دی بلکې دا زما چې کم نه بیبي ده. نو معنا دا شوا چې ګوره یو ځای کې تهمت کې ګیریږي نه ځان به صفا کوي چې دا کار ما نه دی کړی دا زما متعلق دا خبره نه ده. نه دلته د یوسف علیه السلام رونو خپل صفایی چې کم نه کولا خپل پلار ته وایي چې ته لاړ شه څوک اولېږه هلته چې کوم نه معلومات پوه کی یا کومه قافله چې کوم راغلې ده د هغې نه معلومات وکړي. وإنا لصادقون بشک مخامخا رښتینی یو. نو قال یعقوب علیہ السلام ورته وفرمایل بل سولت لکم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امرا یو کار یعنی زما دا بل بچیم تاسو روکو هغه هم زما نه جدا کو دا تاسو چې کوم نه ځان لا یو کار جوړ کړی دی. اوس دلته دا ورته ولې وایي سره د دې نه چې ورته وایي چې ګوره موږ رښتیني یو او هم رښتیني دی وخت کې بیا ورته ولې یعقوب علیه السلام دا خبرې کوي. نو د هغې یو جواب او مطلب دا دی چې یعقوب علیه السلام قیاس او اجتهاد وکړو په آی خبره چې کله د یوسف علیه السلام معامله راغلې وه آی وخت کې دی دروغجنو. نو یعقوب علیه السلام وی چې شاید اوس هم دروغجن یې ځکه ورته وي تاسو دا ستاسو نفسونو یو کار ښایسته کړی دی. او یا دویم نمبر دا ده چې دا ورته ځکه ووی چې تاسو ته ستاسو نفسونو کار ښایسته کړی دی دا معنا چې بنیامین سره په بار کې لوښې چې کوم نه راووتو نو دا دلیل د غلا نه دی چې خامخا ده به دا غلا کړي. غلا خو به الی چې د من گواهان پیش شي گواهان پې راغلی وي او بالکل عرض ثابت شوی وي د غلا نو صرف یو سړي سره د هغه په مال کې یو شي راووتو نو دا دلیل د غلا شو. دا د بل ځای ښودلی به بل څه شوي بل څه شوي به په غلطۍ کې به راغلي نو دا د غلا دلیل شو چې تاسو د ځان نه چې کوم نه خبرې کولې او وی مو چې زمونږ په شریعت کې دا خبره ده چې چا غلا وکړه نه دا سړی به د هغه غلامي تاسو هغه باندې هسې وي زه غلا ورته پله د خپل ځان نه مو یو کار جوړ کو. دا خو غلا نه وه چې تاسو دا خبرې د ځان نه کولې بس قرار به نه شوی دا تاسو چې دا کومه خبره کړې ده دا ستاسو نفسونو تاسو ته ښایسته کړې ده ځکه ورته ووې. او یا درېیمه خبره دا ده چې دې ته ځکه ووې چې یوازې دا زامن نه دي بلکې ټول زامن د دې خبرې چې کوم نه مخاطب دي سره د یوسف علیه السلام هغه هم بچیو. نو یعقوب علیه السلام فرمایل بلکې تاسو ته ستاسو نفسونو یو خبر ښایسته کړې ده چې بنیامین مو زمانه پاتې کو نو معنا دا ده چې دا کار ستاسو د نفسونو له طرفه دی نو که تاسو د لسو زامنو نه دی کړی ولیکن یوسف علیه السلام هم زما زوی دی هغه دا کار کړی دی بنیامین نه سر پاتې کړی زمانه جدا کړی دی. نو معنا د یعقوب علیه السلام خبره دروغ نه شوه. نو وی فرمایل قال یعقوب علیہ السلام فرمایل بل سولت لکم بلکې ښایسته کړی د تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امرا یو کار فصبر جمیل بس زما کار صبر جمیل لی. یوسف علیہ السلام چې لاړو وی زما کار صبر جمیل لی او دلته مو زما کار صبر جمیل لی یعنی یعقوب علیہ السلام کې لوی صبرو او دا امتحانات پہ راځي. یوسف علیہ السلام ته پته ولګېده چې زما د جدای د وجه نه پلار څومره په بدحالۍ کې پروت دی او بیا د هغې نه علاوه زه خبر هم نه ورکوم او بیا هم داسې طریقې اختیاروم چې دا بل بچی بنیامین ته پاتې کوم بیا هم دا خبره کوم. دا ولې دا د یوسف علیه السلام د طرفه خبره نه وه بلکې دا د الله د طرف نه وحي وه. د یعقوب علیه السلام امتحان لا نه دی ختم شوی. یعقوب علیہ السلام باندې د بچو د جدای امتحان راغی الله فرمایي چې صبر پې وکړي
او هغه به صبر وکړو داغه په پلارانو باندې امتحانات راغلیو ابراهیم علیه السلام باندې سونه لوی امتحان په اسماعیل علیه السلام باندې لوی امتحان چې دغه شان امتحانات پر راشي دا د پیغمبرۍ چې کومه طریقه ده چې هغه ترقی ته هغه درجې ته هغه ځای ته چې کومه پیرسي نو دی وجنا یعقوب علیه السلام امتحان لاندې دی پورا نو بس فرمای فصبر جمیل زما کار صبر جمیل دی عسى الله شاید چې الله تعالی ان یاتینی راتللو کی راولی دی ماتا بهم دا زامن ما تراولی ځکه زامن خو شو جميعا ټول یوسف علیه السلام شو بنیامین شو دا بل یهودا شو هم رخ لاړو نو معنا درې واړه دا الله ما تراولی انه بشک الله تعالی هو العلیم هغه پوهه ذات زما په حالات باندې الحکیم او د حکمت خاوند دی دې پورې دا ترجمه زمونږ دا درس نن اختتام ته رسی ان شاء الله آینده بیا بس کیږي یعقوب علیہ السلام څنګه افسوس اظهار کوي او بیا دوباره چې ګمننو عزیز مصر ته رالیږي او بیا یوسف علیہ السلام خپل ځان دی ته خی چې زه یوسف یما دا ټول حالات څنګه بیانېږي څنګه مخې ته راځي دا به واقع کې ان شاء الله مخکې وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین